بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في بيان الأمور التي تقبل فيها الشهادة بالتسامع. خجي څلورم باب شروع دی. دریم فصل له پدې کې راته دا هغه امور بیان کوي تقبل فيها الشهادة بالتسامع چې هلته صرف یو شی اورېدل او باغي گواهی ورکول هم جایز دي. شهادت د لپاره معاینه مشاهده کول دا ضروری نه دي. دا مخکې موږ اجمالا ویلي مو کنه د کتاب کې ویلیو قدري کې ویلي دي. ورو سره تفصیلا ذکر کوي به طور تمهید فرمایي چې اصل خدا د چې وسړی یو شی مشاهده کی معاینه کی به په گواهی ورکی. خو بعضی حقوق داسې دي چلته مشاهده معاینه کول دا متعذر وي نو دغه حقوق ضایع کولو نه بچ پڅه برته وسه خدای دا غر کیږي غر شي ما ریکارډینګ ولې چې د افتا والا بار کو څه الکه ورکوټه جی دي ها کوم دې ته ورسېږي. نو بعضی اوقاتو کې مشاهده معاینه کول دا متعذر وي نو کوم گواهی له اعتبار ورنکو نو حقوق پکې ضایع کیږي. نو دغه ضرورت په بنا باندې صرف تسامع چې دا اوریدل پدیم سره گواهی ورکول شي او ته ګورین ته آسان دي. الاصل فی الشهاده ان تكون بینه علی معاینه الشاهد ان تكون چویبا د ها بالکل دا نه لګی کنه ان تكون چویبا د شهادت مبنیه بنا بوی علی معاینه الشاهد ومعاینه الشاهد بنفس معنی بنفسه د خپل به معاینه کړي. الا ان بعض الاشياء مما يتعذر على كثير من الناس مشاهدتها دا غدي چی يتعذر سيد چې متعذر دي بڑے خلکو باندې دغه مشاهده فتقبل فيها الشهاده بالتسامع شهادت بالتسامع دا قبلی کی با لئلا تضيع حقوق الناس لكن الشهاده بالتسامع دا دې بار چې د خلکو حقوق ضایع نشي. شرط ول ذکر کوي شهادت بالتسامع دا به موږ قبلو په جراتلون کو اشیاء کې شرط به ورلداوي چې دا کوم شی باندې گواہی ورکړي دا به مشهور شوی په تواتر طریقې سره. دومره ډیر خلکو بر دې بیان کړي دومره ډیر خلکو چې په دروغ باندې جمع کېدل به ممکن نه وي. عقل به محال غني دا څه ده کنه دا تواتر حقیقیه ده. کله به تواتر چې به حکمی یعنی دوا عادلان یا یو عادل دوا عادلات به د په مخ کې د خبرې ذکر کړي گواہی به ور کړي اوس په دار پاسيږي شهادت به تسامع وکول شي شهادت وکول شي صرف اورېدو په وجه تاسو پیږي کنه لنډدار کې اوسړي یو کس نو اورېدل څه خبره اوس پاغي گواہی ور کوي دا کار نه ور کوي راتلون کې اشیاء وکم. لكن الشهادة بالتسامع إنما تقبل إذا اشتهرت لدى الشاهد بأحد طريقي شهرتي. دو شهرت كمي دو طريقي دي باقي کې په یو طریقه باندې دا شی ته تر ورسیږي. یا خو شهرت حقیقیه ده ما تواتر یاد کړو شهرت حقیقیه نغه تواتر ده ښا شهرت بیا ده وای شهرت حقیقیه تواتر شو اول شهرت حکمیه ده وهي ان تكون بشهاده عدلين او عدل وعدلتين والامور التي تقبل فيها الشهاده بالتسامع شرط شرط دغه بیان کړي چلته شهادت بالتسامع صحیح ده. اول نمبر نسب ده پلان کې د پلان کې زوی ده د کې شهادت بالتسامع کافی ده. اگر کا داغه د خزینه څټم پیدا کېدل او د لیدل هم نه دا متاثر د خلکو خزو ته ودرېږي نه چې ماشومي کیږي بس سره دومره کافی د خلکو کې مشهور ده پلان کې چیرې مثلا زید دا امر زوی ده بس دا کافی ده. فيحل للشاهد ان يشهد به بالتسامع وان لم يعاين الولاده متى اشتهر عنده د ال شکل دا شرط وس ذکر کوي چې د شهرت په دوه طریقو کې به یو طریقه ته خبر را رسیدلې. متى اشتهر عنده باحد نوعي شهرتي دا له شکل مشهور شوی د دې شاهد سره
په یو د دوو نو د شهرت باندې آني الشهرة الحقيقية كالتواتر او الحكمية كشهادة عدلين او عدل وعدلتين وهذا عند الصاحبين دا د صاحبین رایوا عمده سیدا امام سی وی چې شهادت که په نسب باندې ورکی نو حکمی کار نه ورکی شهرت حقیقی بیان تواتر سره وو خبر را رسیدلې تاسو پیږئ وقال الامام لا يحل للشاهد ان يشهد بالنسب الا اذا اشتهر عنده شهرة حقيقية فقط صرف دیو صورت کی کول شي د نسب خبره شولا دویم د نکاح د میسب الکه پلان کې چې دا د پلان کې خزره اگر چې په وخت نکاح ایجاب او قبول دیونی اوریدل انتنی حاضر نو صاحبین وی دو شهرت سره چې په کوم شهرت د چا د نکاح خبر در ورسېدلو شهادت په ورکول شي حقيقي شهرت وی او یا حکمی وی امام صاحب دې کې وی چې نه صرف حقيقي شهرت کار ورکي حکمی کار نه ورکي الله به ته د نکاح گواہی ورکي والثانيا النكاح فيحل للشاهد ان يشهد بالنكاح وان لم يعاينه ما تشتهر عنده دالچ مشهور شوی د دې شاهد پنځ بیا احد نوعی شهرتی الحمدلله خام كم تورسي هذا عند الصاحبين وقال الإمام سوي لا تحل الشهادة إلا إذا اشتهر شهرة حقيقية وهي ما تكون بالتواتر إذا خبر دي رشي وكان درم مهر دي الکه د پلان کې دومره مهر مقرر شوی دی اگر چې په وخت د مقررتیا کې یو سړی نه حاضر او لیدلی نه بیا هم تسامو سره خلکو نه اوریدلی په دې گواہی ورکول شي او په دې کې اتفاق دی دوړو طریقو سره خبر وتر رسیدلې د شهرت حقيقي دی او حکمیه دی گواہی به ورکول شي المهر وقد اختلف فيه وقد اختلف فيه دیگه اختلاف شوی خو سیدا دا چانو یحل للشاهد گواه د پر جایز ده حلال ده ان يشهد به بالتسامع یعنی اختلاف بده کې چې دي کې تسامع شهادت بالتسامع صحیح ده کنه ده نو چې څوک وایي صحیح ده لکه زمونږ امامان وایي بیا په کې دا نشته چې کم شهرت سره دواړه صحیح کافی دي وی وجدار يحل للشاهد ان يشهد به بالتسامع و اذا مہر تعلق د نکاح سره دی نکاح کې شهادت بالتسامع صحیح دی کنه نو مہر ور سره تعلق دی تابع دی کې هم صحیح وي لانه تابع للنکاح فحكمه كحكم النکاح في قبول الشهاده بالتسامع الرابع څلورم نمبر الدخول بالزوجه زوجي سره دخول کول دې کې شهادت بالتسامع دا صحیح دی بعض خلک ویني دي صحیح نه مني په دې څوک چې نه مني هغه دا ور سره غم مني چې شهادت بالخلوت دی ور کی بس تا کافی ده ځکه خلوت او دخول کوم سم تقریبا یو دی کنه الدخول بالزوجه تحل الشهاده عليه بالتسامع وعلى هذا مشت المتون والكتب المعتبره هم په دې طریقه تللی دي چې وی جایز دي چا ویلی نه دی حلال ها واذا اراد ان يثبت الدخول ايثبت الدخول کی اراده وکي شاهد چې دخول ثابت کی نو دې باندې تسامو شهادت به تسامو صحیح نه دی کنه د دوی مرای موافق نه غوي اثبت الخلوه الصحيحه خلوت صحیح دا ثابت کی دا په دې اکتفا وکي دام کار ور کوي تاسو پوه شئ پنځم نمبر الخامس اصل الوقف اصل وقف یادوکا ولی سب دا تقریبا لسرات برابری بنا بر اختلاف لس جوړیږي پدې کې شهادت به تسامع دا کافی ده خو مفتی رشید احمد صاحب رحم الله وی شرط ورلدا دی چې قاضي په مجلس کې ودانه وي چې موږ شهادت به تسامع ورکو بس غلی صرف به وي موږ بغوي ورکو کله قاضي په مجلس کې د دې تذکره وکړه چې موږ لیدلې او لیدلې دا کار کېدل لیدل هم نه دي دا خبرې کېدل او لیدل هم نه دي صرف خلکو نم دغه شنه ورېدلې دي کدا سی پکې وي یعنی د تسامع اظهار وکي نبی به قاضي نه قبلې
وقف فقط داسې یو شی دی کالته ګواهان دا وایي چې دا ځای وقف کړی دی موږ لیدلی اورېدلی نه دی د ده نه چې دا ځای وقف کو البته خلکو نه مو اورېدلي نو وقف کې که شهادت بالتسامو اظهار وکړي که نه تصریح ام قاضي بقبله خدا د اصل وقف خبره کوي ویل که نه اصل وقف اوس د هغې د شرایطو خبره یا د هغې کوم مصارف دي هغې کې به شهادت بالتسامو کافي نه دی چې څه شرایط واقف ذکر کړي دي موږ صرف اورېدلي دا ویلي دي دا نه ده کافي صفا به کتلې به دي یا به دي دغه نه اورېدلي چا چې وقف کړی هله به ګواهي ورکولی شي پوهېږئ چا دپاره وقف کړي خلکو نه موږ اورېدلي چې پلانکو دپاره ځای وقف کړی دا نه ده کافي په دې ګواهي نه شي ورکولی بلکې دلته به په معاینه باندې ورکوي وګورئ اصل الوقف تحل فيه شهادت بالتسامع حلال دی بدی کی شهادت بالتسامع فإن كان الوقف قديما لم يشترط ذكر واقفه و دې کې دوه صورت ذکر کړي که وقف ډیر ټیم تیر شوی نه به دې تم ضرورت نشته چا وقف کړی دی لم يشترط ذكر واقفه وإن لم يكن قديم او قديم نوي وجب بواجب د ذکر واقفه هم دغه شان ذکر د مصرف ايضا من اصل وقفنا فيږي کنه فيجب ذكره سب کے پاتې هونه شو وجب ذكر واقفه به وذكر المصرف او به اچھا چې مصرف د اصل وقف نه دا خلق دی دا به ذکر کوي لہذا فيجب ذكره الشرط السادس شرائط الوقف تحل الشهادة على شرائط الوقف بالتسامع دی بدلته دا ویلي کنه چې په شرایط الوقف باندې شهادت بالتسامع دا حلال دی خو ما تاسو ویل مفتابی رایدار چې شرایط یا مصرف باندې شهادت بالتسامع نه دی کافی اصل وقف باندې کافی دی شرائط الوقف تحل الشهادة على شرائط الوقف بالتسامع على ارجح الاقوال دی خو دې تراجح ویل دي کما فی المشتبه ورجعه ابن الحمام السابع نمبر العتق عتق چې ده کنه ازادي دې باندې شهادت بالتسامع صحیح ده یو سړی وي پلان کې آزاد دی پلان کې آزاد شوه غلام دی دا هرکه چې آزاد ولې ته وي وینه چې مونږ نو خلکو نه موریدلې دي نو بس دا کافی ده خو په دغه شهرت په دغه دوه طریقو یو طریقې ته تا خبر را رسیدلې پوهېږئ به العتق تحل الشهادة بالتسامع في العتق عند ابي يوسف رحمه الله وشرط ولدار بشرط ان يكون مشهورا چې دا مشهور شوی مخکې خبره تیر شو کنه اي طرفین وای لا تحل ولا ارجح شهادت بالتسامع په عتق ورکول دا ټیک نه دي بلکې هغه څوک به گواہی ورکوي چې هغه د مولانا اوریدلی چې دا آزادولو چې اعتقتک دا ورته ویلی نو دوا اوریدلو گوا الولایت تحل الشهادة بالتسامع على الولایت القاضي ولایت چې ده کنه یسری ته منصب سپارل قضاوت گورنری وغیرہ پدې کې شهادت بالتسامع دا کافی دی بده خبره ویږي الولايه تحل الشهادة بالتسامع على ولايه القاضي وان لم يعين اگر که شاهد معاینه نه کړي به تولیت د تولیت چې د قاضي جوړولو او په مثل ومثل القضاة في هذا او د قاضیانو په شان په دغه حکم کې شهادت بالتسامع پکې کافی ده الولات والوزراء هغه والین دي او وزراء مقرر دي دي کوم شهادت بالتسامع کافی ده نهم نمبر الولاء لمن اعتق ولا خو به جنې کنه مولا ولا مزاد کړي دي نو کاغه وفات شي ذوی الفروز عصبی نسبیه او پس میراث به څوک لري عصبی سببیه کنه دغه تولا وي په دې کې پلان کې ولا چې د پلان کې د بارا د دې کې شهادت بالتسامع دا کافی دی اگر کدا دین خبرم نه لیدلې نه چې دا آزاد کړي دي خبر نه هم لیدلې نه زید امر آزاد کړي دي په دې وخت کې دا نو حاضر د زید نه دی اورېدلې چې امر می آزاد کو به هم امر چې دا ویلې شي زید امر والا چې د زید د پاره دا کله ویلې شي شرط بدای چې خلکو نه اورېدلې شهرت حقيقي وي او یا حکمي وي پوهیږئ کنه الولاء تحل الشهادة والولاء بالتسامع عند ابي يوسف رحمه الله دې کې امام يوسف سے برای و صرف کا وقال الامام لا تحل
ولا باندې شهادت ټیک نه دی بالتسامع. امام محمد رحم الله رای چې دا هغه مسترب ده. ورأي محمد مسترب، یعنی پته نه لګي امام سب څه سمرګره دي کې امام سب سمرګره دي. خجی معتمد قول لچا دی ورأي الامام هو المعتمد. شهادت بالتسامع پکې کافی نه ده، لأن الولا وإن كان مما يشتهر. وی ولا اگر کدا مشهوريږي لکه څنګه چې مشهور شوی و چې قنبر چو کنه دا قنبر دی کو قنبر دی، هغه کتل ماته قنبر ښکارا شو. مولا علي بن ابي طالب د علي رضی الله عنه مولا او آزاد شده غلام او د خلکو کې مشهور شوی و. دغه شان حضرت نافع چې د مولا د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دی. لكن ويبتني على ازاله الملك. سید دې کې شهرت شته خو امام سی وای کتا سو ګوري ولا کلی چې مولا غلام آزاد کړي ملک خپل ځای کړي. عامل ځای کول دا د سیو شهر دي کې ار یعنی دي کې څو زر نشته چې څوک معاینه کی معاینه کېدل شي چې شي شهادت به تسامو د بار دومره ضرورت نشته دلته ویږي کنه، لہذا نه د کافی وي. لكنه يبتني على ازاله الملك، لیکن د دې بنا په ازاله د ملک دا فلا بد من المعاينه. العاشر الموت ومثله القتل. پلان کې عمل دی تالی دل چې عمل دی وینه خلقونه مې وردلی بس کافی ده. فيجوز به الشهادة بالتسامع وإن لم يعين بشرط الإشهاد إلى الشاهد بإحدى الشهرتين كما مر ما خبره. الفصل الرابع والشهادة على الشهادة. میں سے شهادت على شهادت هم صحیح دی. قصاص زین کی منګ ویلی حدود او قصاصونه علاوه شهادت على شهادت جائز دی. قدر کی ویلیو کنه هم ولا شرایط ویلیو. اصل شهدا چری هغه ته عذر وی عذر قاضي مجلس څنګه شتلله نو یا همړی یا مریضانی یا غایب وی مسیرت 3 ایام په مسافت باندې او یا د شهید اصلي چی دا خزی پرده نشینه تو کنه پردے والا یا گیر وی جیل کې اوس مجبوری ده د گواهان چې دي د اصل گواهان دا بنور گواهان ځل مقرري او هغه به د قاضي په مجلس کې شهادت علی شهادت پیش کړي. وګورئ اذا تعذر حضور الشاهد الاصلي لدى القاضي اما بموته عذر دی وتا او مرضه عذر دی او بكونه غائبا مسيره 3 ايام او كون الشاهد الاصلي امراه مخدره اذا خزر مخدره ده پردے والا یا رسله محبوس دی اصل شاهد تقبل الشهاده ولا شهادته. شهادت د دیو په شهادت هم صحیح دی. فيما عدا الحدود والقصاص ولدي کې دا کارونه کی فيما عدا الحدود والقصاص هم ویل شي مستثنا استثناء کنا صحیح دی. عدل حدودي والقصاص ټیک ده. الفصل الخامس ذکر دا الا په معنا معنی خو دې نه پس مستثنا چې همیشه مجرور وي. مستثنا ضرور قسم دی یو بګدا دی الکه دا پورا کو آسان دی. الفصل الخامس کیفیت تحمیل الشهاده علی الشهاده. ټول قدرت خبرې دي. شهادت علی شهادت تحمیل کنه دا کوم فرع گواهان چې دي د اصل شهادت گواهانو نه گواهی را بار کوي هغه کیفیت بچوي. نو درې طریقې ولا بیان کړي من قدرت کې ویلې وي. یو طویله ده یو استاد او بل صغیره ده. کومې صيغې چې صحیح دي. تحمیل الشهاده على الشهاده 3 صيغ سودي طويله ووسطى وصغيره. فالطويله ګره طويله ده قدرت کې وا اي يقول الشاهد الاصلي هو یو ټکي لشاهد الفرع ته ثبوت وي دوم اشهد بكذا تغواو سبده خبره کوم خبره یار وای کنه انی اشهدک عزتا گوا جوړوم یو ته وای علا شهادتي زما په گواہی دی گوا جوړوم الکه کوم گواہی وای بس کنه بيدا دا گواہی دا. لہذا چې کله تاسمانه د گواہی واوریدله نو لال شفشهد علا شهادتي زما په دې گواہی باندې قاضي مجلس کې گواہی ورکا ورڅو الفاظ وسویل یو دا اشهد بكذا زه د پلان کې خبره باندې د یوسف بن یمین باندې حق دی په دې گواہی ورکو. یو او تا په خپل گواہی باندې گواه جوړوم. دوا تلال شه د قاضي په مجلس کې گواہی ورکا. درې جملې ویلې کنه
والوسطى چې دا هغه اي يقول له اشهد على شهادتي دلته دوه جملې شوې زما په گواہی ورکه چې زه گواہی ورکوم چې دې سب حق دې بنیامین باندې سر دوه جملې شوې او صغیره اي يقول اشهد على شهادتي بكذا دا گواہی ورکوم او دې گواہی ورکه قصه ختمه دا خبره کوم شروط التحمیل ولې دا فرع گواهان چیزی او د اصل گواهان او شهادت بارکی قاضي په مجلس کې داغي به شهادت ورکي غیر بر څلور شرایط دي ويشترط لصحه هذا التحميل 4 امور الاول اصل گواهان بدی فروع تویلی تاسو زمنګ په گواہی ورکي تاسو دی یو ځکه تذکره وکي او خلک را پاسي کې نور او وي موږ د دیونه اوریدلی دا سه گواہی پلان کې ورکوله د اعتبار نشته دی ویګی کنه یو شردار دوم دا اصل گواهان چې دا فرع گواهان جوړي داسې به جوړي لکه څنګه چې قاضي په مجلس کې جو گواہی ورکړي اما شود به چې ته اشاره کوي پورا به بیان کوي او درم فرع گواهان چې دي دا گواہی رد نه کی کدی ول ځاله کومه لګوان نشي ورکوي ال تاسو سره بارا کدا سی ویل کورس به ورکي کار نه ورکي به او څلورم هر دو اصل گوا کې چې هر یو گوا دی هغه با بیل دو فرع مقرر یو بم دو کسان مقرر کی بل بم دو کسان دا نه د ضروري چې څلور دی برابر چې کنه څلور برابر دي ضروري دي صحیح ده څلور نه دي څه دو فرع گواهان دي کنه یو به ځان له بیل جوړ کی او بل بم دغه دو کسان دي ځان له بیل جوړ کی دا نه د چې یو اصل چې یو فرع جوړ کی او بل اصل بل جوړ کی دا نه د کافی او که دو داري او د بارن بیل شو به لا بهتره ده اوس ووري ويشترط لصحه هذا التحميل 4 امور الاول ان يقول الاصل للفرع اشهد على شهادتي دا ورتوي لان الفرع نائب فلا بد من الانابه هو نائب دي انابت خو فکاری اوس کا غواسه تذکرہ کوله موږ د سکار لیدل اوس خلک لال شي قاضي مجلس کې وای چې دی د خبره کړی دا دی به کار نه کیږي ښا هغه کوي موږ گواہی ورکو کنه په یو ځای کې ویل اصل گواهانو موږ گواہی ورکو دي سب حق دی په بنیامین باندې گواہی ورکو او چا واور د لال قاضي مجلس کې دا خبره کوي به هم نه قبليږي ځکه هغه گواهان نه دي جوړ کړي دویم ايشهد الاصل عند الفرع كما يشهد عند القاضي گواہی ورکی اصل فرع سره لکه څنګه چې گواہی قاضي په مجلس کې ورکي خاصه خبره وکړه گواہی وای ورنکړه اصلي گواهان واسه خبره وکړه چې یار دې سب بنیامین باندې حق د سر به دومره ویل باقاعده د گواہی په تور ونه ویل هغه نه پس که چاته وای تاسو گواه جوړ شم کار نه کوي ترڅو بری چې دوباره په شهادت په طریقه ویلی نه لأن الفرع ينقل الى القاضي شهادته اخو شهادت دی وړي څنګه چوریدلې او دریم فرع رد نه کوي چې زینه قبلهما الله يرد الفرع رد کوي بن فرع دغه نه برد کوي فرع دغه تحمیل لرسنه فإن قال لا اقبل لا يكون شاهدا وإن قبل او سكت صح التحميل تصور سيدلې ساکت شو قبول کو څلورم لا بد ان يشهد كل من شاهدي الفرع على كل من شاهدي الاصل گواہی باور کی دواړه گواهان د فرع دواړه گواهان به گواہی ور کوي په هر یو باندې اصل یو فرع دوا گواهان به یو باندې ور کی بل دغه دوا بل باندې به ور کی یو بنوي لا ان يشهد واحد على واحد كنز پوه شولې